نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. سورة آل عمران یو سلور ختم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د جهاد غزوه احد ذکر شو. په دې رکوع کې هم د غزوه احد د یو خاص واقعي چې په هغې سره صحابه کرامو کې انتشار پیدا شو د هغې ذکر دی. نو په مخکې رکوع کې هم د غزوه احد ذکر او په دې رکوع کې هم د غزوه احد ذکر دی. کله چې په غزوه احد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو، مخ مبارک زخمی شو، نو په دې وخت کې کافرانو چغه او شیطان چغه اواله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت د خبر اورېدو سره مسلمانانو کې افراتفری پیدا شوه. بعضې صحابه کرام داسې چې هغوی په دغه وخت کې ډېر زیات په تکلیف کې او د نبی علیه السلام د جدایۍ غم نه برداشت کولو د وجې نه د کافرانو په لشکر کې ننوتل، هغې وخته پورې وجنګېدل چې شهیدان شول. بعضې کسان داسې وو چې د هغوی په زړونو کې دا خیال راغی چې د کفارو نه به امن والو، کفارو نه امن حاصل کو. بعضې کسان داسې وو چې هغوی ته منافقان وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې نشو نو تاسو په خپل دین باندې راوړي واپس دی دین ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په دې وخت کې حضرت کعب رضی الله عنه نظر ولګېدو. کعب رضی الله عنه آواز وکړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام ټول را جمع کړل. صحابه کرام پیښو چې آواز د دروغو خور شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندي دي. الله رب العالمین په دې آیاتونو کې دغه حالت ذکر کوي. مسلمانانو ته تنبیه ورکوي چې مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام زمونږ یو پیغمبر او رسول دی، د ده نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي. نو ولې که چېرې دی وفات شي په خپل مرګ یا دی شهید شي نو ولې تاسو به بل طرف ته په خپلو پوندو باندې اوړئ. سو دا یاد ساتئ، څوک چې د خپل دین نه واوړېدل نو په داسې وخت کې دی نقصان خپل ځان ته رسوي. الله رب العالمین ته دی هیڅ قسم ضرر نشي رسولی. نو دا او بیا هم دا یاد ساتئ چې الله رب العالمین به تاسو ته د دې بدله او سزا درکوي څوک چې د دین اسلام نه واوړېدل. د دې آیت کریمه نه یو جماعت د معتزله د دې دور چې هغه پنځپیریان دي، هغوی دلیل نیسي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات شو. د وفات په وخت کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ښکل که په تندي باندې او بیا اوی بأبي انت و امي تبت حیا و میتا او والله ان محمدا قد مات. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او زما مور او پلار د پیغمبر علیہ السلام په تا باندې قربانی.
وای دا دلیل د دې خبرې دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو نو په قبر کې ژوندې نه دی. د دې خلکو دا جهالت او دا عناد او د دین ناپوهی ده، ځکه چې په دې آیت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یا د نورو پیغمبرانو د وفات تذکره ده. نو ولې د وفات نه بعد خو موږ د دوباره د بل جون قایل یو چې هغه د دنیا د جون نه علاوه دی، چې هغه په قبر کې دی. قبر جون دم ورته وی، د برزخ جون دم ورته وی، نو هغه جون خو د دنیا نه علاوه دی. دا خو زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې انسان وفات چې هغه ته د وفات نه بعد بیا بل زندگی ملاویږي چې هغې ته د برزخ زندگی او د قبر زندگی وی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو، د وفات نه بعد چې هغه ته کومه زندگی میلاو شوه هغه د قبر او د برزخ زندگی ده. او په دې آیت کریمه کې که د نور پیغمبرانو د وفات ذکر دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات کېدو وعده ده چې تب وفات کېږي، فی الحال لا وفات نه دی، نو دلیل د دې خبرې نه دی چې نبی علیه السلام په خپل قبر کې ژوندی نه دی، ځکه د هغې دلایل مستقل جدا دي. او بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ښکل کو، اخیره کې په خطبه د صدیق اکبر کې دام دی، والله والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين ابدا. زما دی په خپل رب قسم وي چې داغه په اختیار کې زما زندگی ده، تا تبا الله پاک دو مرګونه نه درکې، د دنیا مرګ د حاصل شو، اوس تا تبل زندگی میلاو شو، بل وفات به پتا باندې ناراضي. نو دا دلیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حیات دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل قبر مبارک کې ژوندی دي. او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، مسند ابي اعلی ذکر کړی دی، الانبیاء احیاء، پیغمبران ژوندي دي، فی قبور په خپل قبرونو کې یصلون دی منځونه کوي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث او د قرآن کریم د غنو آیاتونو دا مسله ثابته ده چې پیغمبران د وفات نه بعد په خپل قبرونو کې چې د جنت باغچې دي په هغې کې ژوندي دي. د حدیث مبارک د نبی علیه السلام د وفات امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب بخاری شریف کې ذکر کړی دی. د دې تشریح د بخاری شریف په حاشیه باندې داسې ده، ان حیاته، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیات، لا یعقبها موت، د دین رستو بل مرگ ناراضی، بل یستمر حیا، بلکې نبی علیہ السلام به همیشه ژوندی وي. والانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، او پیغمبران ژوندي په خپل قبرونو کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا د وفات نه بعد د جنت چې کومه باغچه ده ریاض الجنت ورته ویلی شي، په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دفن دی، او دا زموږ ایمان دی چې په جنت کې ژوندي اوسېږي. نو د نبی علیه السلام روضه دا د جنت اعلی جنت باغچه ده، او په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوندي دي. کم مسلمانان خوش قسمته چې الله پاک هلته وغواړي او لاړ شي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صلات سلام وای. نو حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي چې زی په خپل وورم او چې څوک لري نه په ما باندې سلام وای، نو هغه ما ته فرشتي را رسي په خپل ځن نورم. دا دلیل د دې خبرې دی چې نبی علیہ السلام په خپل روضه مبارکه کې ژوندی دی. بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بارک او د ټولو انسانانو د پاره یو عمومي قانون ذکر کړي چې په دنیا کې څومره خلک دي دا ټول به وفات کېږي په خپله نیټه باندې، لیکن دا یاد ساتي چې څوک د خپلو اعمالو بدله په دنیا کې غواړي هغه ته موږ دنیا کې ورکو، آخرت کې به یې څه نه وي، او چا چې اراده د آخرت د ثوابونو د بدلو کړه هغه ته به آخرت کې موږ ورکو. او بل د مخلصین و مؤمنان استقامت او استقلال الله پاک ذکر کوي چې مخکنو امتونو کې
د پیغمبرانو به چې کوم ملګرو نو چې پیغمبر به کافرانو شهید کو نو دی مسلمانانو به د الله رب العالمین استقامت وغوښتو او په خپل دین به ثابت قدم پاتې شو. نو ستاسو ذهن کې دا رانشي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نینو منګه سکو نه دا خیال مکوئ مخکنو پیغمبرانو به شهیدان شول او د هغې نه بعد هم د هغې امتیانو او په خپل دین به ثابت قدم. البته د خپل کفارو مقابل به جهاد هم کو دا نه چې جهاد کې به سستی کمزوري کوله. نو تاسو چې جهاد کوئ که نبی علیه الصلاۃ والسلام شهید هم شي نو تاسو په جهاد کې سستی مه کوئ او د الله رب العالمین نه امداد غواړئ. نو الله پاک فرمایي وما محمد او ندی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دی. دا خو خدای نه دی پیغمبر دی او انسان دی په انسان باندې وفات خامخا راځي. نو که نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات کېدو خبره هم شي او دی وفات هم شي نو د انسان دی انسان سره وفات شته. هر انسان په دنیا کې چې دی دا به وفات کېږي. البته د وفات نه بعد دوباره بیا ژوندي کېږي. په کوم ځای کې؟ په خپل قبر کې. د قبر جون تاسو ته مخکې خبره شوې ده چې د قرآن کریم د 50 آیاتونو نه د قبر جون ثابت دي او د نبی علیه السلام د سل نه زیاتو حدیثونه د قبر جون ثابت دي. کوم کسان چې د قبر جون نه مني لکه نن سبا دور کې پنځپیریان او دا موجوده نوې نوې چې کوم وابیان کېږي د پنځپیران نه راوړي نو د دې عقیده داره اگر چې د زړو پنځپیران د زړو وابیانو عقیده هم دا وه چې انسان د وفات نه بعد په خپل قبر کې ژوندي او عذاب ثواب به ته ملاویږي. خو نن سبا چې کوم نوي پنځپیران وابیان کېږي نو د هغې بیا دغه عقیده وي څنګه چې د پنځپیرانو ده خو د دې د عقیده غلط ده د قرآن نه خلاف ده. نو الله فرمایي قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره تیر شوي دي مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیغمبران. افاما تا که چېرته وفات کدي وفات شي او قتل یادی نبی علیہ السلام شهید شي انقلبتم على اعقابكم تاسو واپس کیږي په خپل پوندو باندې د اسلام یا د جهاد نه. ومن ينقلب على عقبيه ورسوک چې هغه ووړي د واپس شو په خپل پوندو باندې فلن يضر الله شيئا پس دې هیڅ ضرر نشي رسول الله پاک ته. وسيجزي الله الشاکرین او زر چې الله پاک بدله ورکي. وسيجزي الله زر چې بدله ورکي الله پاک الشاکرین شکر گزار ہوتا. وما كان لنفس او ندی ممکن د یو نفس د پاران تموت چې دی وفات شي طبعا یا مجبورا په خپل مرګ سره یا قتل شي الا باذن الله مگر د الله پاک په حکم باندې کتاب مؤجلا په یو وخت مقرر باندې. ومن يريد ثواب الدنيا او هغه څوک چې اراده لري غواړي ثوابونه د دنیا د نیکو اعمالو په دنیا کې نو دی منها من به ورکو د دا بدلی په دنیا کې آخرت کې به محروم کو. ومن يريد ثواب الاخرة او هغه څوک چې غواړي بدلی د آخرت بدلی په آخرت کې د خپل نیکو اعمالو نو دی منها من به ورکو د په آخرت کې. وسنجزي الشاکرین او زرد چې موږ به بدلی ورکو نیک شاکرین شکر گزار ہوتا. وکأي من نبی نو ډیر زیاده پیغمبرانو نه قاتل معه شهیدان شو د سره ربیون کثیر الله والا خلق ډیر ربیون یا علما فقها ډیر. وکأي من نبی نو ډیر زیاده پیغمبران نه قاتل جهاد کړو معه د سره ربیون ډیر زیات علما ربیون کثیر ډیر زیات علما فقها. ربیون د دې تفسیر مختلف علما کې فقها علما نیکان صالحان نو د دې پیغمبرانو سره غي جهادونه کړو. فما وهنو پس دې سستینو کړي لما دا غس د وجه اصحابم چې دې تر رسیدلو په سبیل الله د الله پاک په لار کې ک تکلیف فرض و تر رسیدلو دې په جهاد کې داغه سرم سستینو وکړي. وما ضعفو او دینو کمزور شوي ومستکانو او نو کافر مخ ته شکست خورده. یا ومستکانو او دی د کافر مخ ته سستی نه وکړي
نو داسې نو چې کافر د خپل هار منلو چې زمونږ پیغمبر شهید شو نو موږ به جهاد نکو ضعیفان شیم نو او سس شیم نو الله يحب الصابرین او الله پاک من ساتي د صبر کوونکو سره وما كان قولهم نو وینا د دوی الا ان قالوا مگر دا چې دی بوي ربنا اغفر لنا اے رب زمونږ ته موږ ته بخنو کا ذنوبنا زمونږ د ګناهونو و اسرافنا فی امرنا او د زمونږ د زیاتی زمونږ په کارونو کې وثبت اقدامنا تمضبوط کزه من قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين وتمزم مدد کا فاقو مالجا کافران دي فآتاهم الله پس ورک دوی ته الله پاک ثواب الدنيا بدل د دنیا یعنی فتحه وحسن ثواب الاخره او خو ثواب د اخرت چې د الله پاک د طرف ناراضه او جنت دی والله يحب الصابرين او الله جل شانه من ساتید والله يحب المحسنين او الله پاک من ساتید نیکی کوونکو سره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين